عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بارکی راضی زمونږ دا پښتانه ورته لوی ځوان وای لوی ځوان عبدالقادر جیلانی لوی ځوان معنی لوی پیر صاحب او لوی عالم دین دا وایي چې کله ما سبق حاصلو د دین د پاره لاړه ما نو ماره مور داسې کیکوړي پتاسې متاسې پخې کړې وې هغې راله راکړلې زه جومات ته لاړم لرې لرې سفرونه به خلکو کول عزتمندو شل کاله به د عمرو د کورونو نه بارو لس کاله به یې د کور سترګې نه لیدلې شل کاله سړی د مور چهره ونه ګوري شل کاله کم عالم دین عزتمندو د خپل پلار د خپل تربور د خپلو ملګرو د خپل وطن او د خپل چم گاونډ عزتمندو علاقې ونه ګوري دا څومره سختي د دې ته سوچ وکئ وایي ډېر وخوشلو ما سره سامان ختم شو په هغه میاشتو په هغه کال کې مې خرچې ډېرې وشولې لوږې تندې راباندې ولګېدلې ما د خدای دپاره دا قسم خوړلی و چې چا نه به تمه نه کومه چا نه به سوال نه کومه چا ته به لاس ته نیسمه خدایه پاکه ته راباندې د خپل کور خوراکونه کوه خو یو ځل سخت وږی شومه هر څه راسره ختم شو د جومات په ګوټ کې کېناستمه کله نفلونه کومه کله ذکر کومه الله ته سوالونه کومه بیا لاړمه بهر ووتمه یو څو ورځې هلته بار د کیکر ونې وې د هغې نه مې پاڼې وخوړلې خو شا علاقو کې بیا پاڼې نه میلاوېدې هغه هم ختمې شوې خو ما ویلې د چا نه سوال نه کومه حالانکې داسې ټایم کې سوال جایز دی کول پکار دي خو دا د الله والا خلق دي په الله باندې د هغوی کامل یقین وي وایي نه ماله به الله د خپل کور رزق راکوي وایي یو ورځ چې 3 ورځې راباندې سختې تېرې شوې 3 ورځې مې په ناره باندې روجي ونیولې مزید مې د روژو نیولو سکت په بدن کې نه و مزید مې روژه نه شوه نیولې طاقت مې په بدن کې نه و ډېر زیات کمزوری شومه وایي اچانک یو سړی جومات ته رادننه شو هغه سره یو لویه خوانچه وه په لاس کې یو لوی شان پلیټ و سره په هغې کې مختلف سیزونه پراته وایي د هغې خوشبو جومات ته رادننه شوه وایي ناګهانه زما سترګې هغه پلیټ طرف ته لاړې بې اختیاره وایي زما سترګې هغه بوی پسې داسې لاړې چې مې کتلې پلیټ و وایي مالکه ماله چا سره راوړه وایي هغه سړی چې کوم دی د جومات په هغه ګوټ کې کېناستو پرلت یې ووالو او هغه مجمع ته شروع شو خوراک یې شروع کو ما طرف ته یې نه کتل وایي ما زر چې کوم دی نظر دې خوا کو چې زه خو به سوال نه کومه زه به تمه نه کومه زر مې دلته وکتل بیا مې تلاوت شروع کو ذکر مې شروع کړو وایي لږ ساعت پس به مې بیا بې اختیاره دا سترګې هغه پلیټ طرف ته اوچتې شوې لوږې انسان نه پوهېږي ماشوم او وږی انسان څوک نشي پوهولی بې اختیاره انسان وایي هغه سړی لګي بیا هم لګي بر یې نه کتل چې ښه موړ شوه سړی لږ ساعت پسې چې وکتل چې دا طالب جان ناست دی وایي ما ته اشاره وکړه چې بچیه راشه زه ورغلم وایي ما ته وایي چې ما سره روټۍ وخوړه وایي ما خو زړه کې ویلي چې زه به تمه نه کوم ما ورته ویل نه زه نه خورم وایي هغه ویل ښه زه په مخه دې ښه نو بیا کېناستم بس زړه کې مې تمه ختمه شوه ما ویل که اوس راته اواز وکړي نو به زما زړه کې خو تمه ختمه شوه ست یې راته کړې و ما ست منظور نه کوو واپس رالم ما ویل که زه اوس راته اواز وکړي نو تمه مې هم ختمه شوه چې اوس راته اواز نه کوي نو که اواز یې وکړو خو صحیح ده او که یې نه کړو نو بس صحیح تمه مې ختمه شوه وایي ښه سړی چې موړ شو اخره کې چې څه پاتې شو ما ته ویلې بچیه زما نه دا څیزونه پاتې شو نور زه نشم خوړلی او بس دا ته وخوره وایي ما ورته ویلې کاکا ته څوک یې وایي ما ته وایي زه خو د جیلان کلي نه راغلی ما د ګیلان کلي نه عربیانو ته جیلان وایي ګیلان ټکې د ګیلان کلي نه راغلی وایي څه دپاره راغلی وایي دلته چې کوم دی یو ماشوم دی سبق وایي عبدالقادر نوم دی د هغې مور رالیږلی ما ته وایي چې ورشه ما باندې داسې بد سوچونه را راځي زما زوی سره لکه پیسې کمې شوي دي زما زوی له دا پیسې یوسه او هغه داسې نه چې تکلیف سره مخامخ شوی وي نو زه د ګیلان علاقې نه رالم په دې ښار کې ډېر وګرځېدم عبدالقادر څوک نه پېژني نو زه جومات ته رالمه وږی شومه بازار کې وګرځېدمه د هغه عبدالقادر د پیسو نه مې 1 روپۍ راواغسته او په هغې باندې مې دا ټول څیزونه واغستل او ورته ناستې به خورمې وایي زه په ژړا شومه وایي ما ته وایي بچیه ولې جاړې وایي ما ورته چې زما الله ډېر خیرتي ذات دی ما الله ته قسم کړی چې یا الله زه به د خپل کور نه علاوه د خپل رزق نه علاوه بل چا نه تمه نه لرم او سوال به نه کومه ګوره الله رب العزت زما د کور نه دا رزق راوړی دی تام تی وخوړو الله په ما باندې وخوړلو الله زما د خیرت ډېر زیات خیال وساتو نو ماله جړه راله چې ګوره زه د الله په دومره یاد کېما چې د ګیلان علاقې نه مال خپل کور رزق ماله راورسولو دا خیرت داسې څیز دی علماء کرامو باندې داسې سختې تېرې شوي دي عزتمندو نن لاړ شئ مدرسو کې عزتمندو بیلونه نه داخلېږي پیسو یې سره نه
طالبان پوره میاشت عزتمندو کرخي خوري او دالونه او چولې خوري. د هغې غریبانو دا وختي اوسلیږي په کلولو خوراک باندې، د دالو او د کلولو په خوراک باندې عزتمندو د هغوی معدې خرابې شي، د هغوی رنګونه تک زیړ شي. موږ په کورونو کې څنګه قسمه خوراکونه کوو. چېرته راغلي زر کسان په مدرسو کې سبق وایي. د دې خیال ساتل پکار دي.